الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت دی امت باندې ډېر لوی احسان دی. څنګه مخکنی انبیاء علیهم السلام له خیر خور شوی دی، هغوی د انسانانو په زړونو باندې محنت کړی و، هغوی په خپل امتونو کې ټول انقلابات شروع کړل. همدغرنګې الله رب العزت د نبي علیه السلام د امت ته لوی لوی شخصیات نصیب کړل. صحابه کرام یو لوی عظیمه سلسله د اولیاء امت چې په هغې کې لوی لوی د زمانې مفسرین حضرات تفسیر خدمت وکړو، محدثین حضرات د حدیث پاک خدمت وکړو، او دغرنګې د روحاني سلسلو لوی لوی مشایخ هغوی د سلسلو خدمت وکړو، او د انسان دل دماغ باندې محنت وشو، د علم الفاظ هم ورته منتقل کړو، او د نبي علیه السلام د زړه مبارک نه چې کوم کیفیاتو هغه امت ته خپلو شاګردانو ته او قیامت پورې دا سلسله به چلیږي د دې انتقال شروع دی. داسې داسې شخصیات الله رب العزت دې امت ته نصیب کړو چې بغیر مبالغې نه ویم چې د چا سره خو د زرګونو انسانانو ژوند بدل شو، براه راست د هغوی د فیض په برکت سره براه راست د هغوی په محفلونو کې د زرګونو انسانانو ژوند بدل شو، او الله رب العزت بعض د داسې قبولیت نصیب کړو چې براه راست د هغوی په محفلونو کې د لکونو انسانانو ژوندونه بدل شو. وقتاً فوقتاً مختلف شهرونو، مختلف کلو، مختلف ملکونو کې هغوی انقلابات برپا کړل، او د لکونو انسانانو براه راست ژوند کې انقلابات پیدا شو، او بیا د هغوی د شاګردانو په ذریعه باندې په ټوله دنیا مشرق مغرب کې الله رب العزت د نبي علیه السلام د دین دا فیض ورسولو، او په کرونو انسانانو ته دا فیض ملاو شو، او سلسله به قیامت پورې ارګونو ته ورسي. د هغوی اخلاص بې انتها و. الله رب العزت د رضا لپاره د هغوی د ژبې نه یو یو لفظ، د هغوی د قلم نه یو یو لفظ به راوتو، صرف د الله د رضا لپاره بې لوث خدمات، قناعت پسند، شکر گزار انسانانو، او د علم حقیقي نور الله هغوی ته نصیب کړی. ریاکارۍ نه، دکلاوې، دې تماشونه هغوی ډېر په زرګونو میله لرې خلک وو، لیکن الله رب العزت هغوی ته د هغوی د اخلاص په برکت سره داسې قبولیت نصیب کړی و چې د هغوی د ژوند یو یو حرکت هم الله رب العزت د هغوی د شاګردانو په ذریعه باندې، د هغوی د مریدین متعلقینو په ذریعه الله پاک کتابونو کې محفوظ کړو. او کوم خلک چې به د ریاکارۍ دکلاوې نه لرې لرې تښتېدل، د هغوی په حالاتو باندې، د هغوی په ژوندونو باندې مستقل کتابونه ولیکلي شو، او د هغوی ژوند الف نه یا پورې محفوظ شو، د هغوی د ژبې نه کوم الفاظ وتي وو هغه محفوظ شو، د هغوی د ژوند کوم واقعات چې هغوی په کمرو کې دننه هغه نیکۍ کړې وي هغه هم الله پاک امت ته ښکاره کړی، او د هغوی په ژوندونو مستقل کتابونه ولیکلي شو. او هغه کتابونه موږ نن ګورو، د هغوی واقعات اورو، یقینا ایمان تازه شي، او د ایمان هغه نور کې اضافه راشي پکې ده. د زرګونو انسانانو ژوند هغې سره بدل شو. تذکرة الاولیاء کتاب ولیکلی شو چې په هغې کې تقریبا د 100 اولیاء امت حالات بیان کړي شو. خواجه فرید الدین عطار رحمت الله علیه په هغه زمانه کې دا کتاب مخې ته راغی چې کله د چنګیز خان خطرناکې حملې د عالم اسلام باندې کېدلې، هغه د هغه کتاب په ذریعه انسانانو په زړونو کې د الله پاک محبت بیدار کو،
او انسانانو ایمان هغه محفوظ کو. لیکن څومره انسانان تیر شوي دي یا لوی شخصیات بنده سوچ کوي دی کې د هغې کمالات هم شامل وو، لیکن د دغه انسانانو اصل په دې کې تربیت لوی دخل و. د هغې تربیت په داسې کورونو کې شوی و او د هغې دې تربیت کې د هغې د دې کامیابۍ وروستو د هغې د خویندو د میندو بیبیانو لوریانو مجاهدات او واقعي د هغې د خپلو وروڼو د خپلو بچیانو کورونو کې هغه زنانو د دې لوی لوی شخصیاتو تربیات کړي. نبی علیہ السلام له سلسله شروع شوه غار حرا کې چې کله جبرئیل علیہ السلام راغلو، تاسو حدیثو کتابونو کې مو ویلي نبی علیہ السلام باندې وحی شروع شوه، کور ته پریشان حال راغلو ځکه یو کس امی وي، هغه مخکې یو مدرسه کې سبق نه ویلي، سکول کالج یې لیدلی نه وي، هغه باندې بیا دونه لوی بوج واچولی شو چې ته د انبیاو پیغمبر هم یې. نبی علیہ السلام چې څنګه د امت پیغمبر دی د ټولو انبیا هم پیغمبر دی. ټول انبیا علیهم السلام د ایمان د نبی علیہ السلام د نبوت تصدیق د هغې د ایمان حصه وه. بنده حیران چې دا څه شو، دونه لوی بوج ما باندې کېښودی شو او قرآن مجید کې د هغه بوج تذکره موجود ده چې داسې بوج انقض ظهرک چې ستا ملا یې نږدې وه چې ماته کړې وه، دونه غټ بوج. نبي علیہ السلام پریشان عجیب کیفیت سره کور ته راځي او زملونی زملونی ما باندې کمبل واچوي، ساړه مې کېږي، پریشان ټول جسم کې هغه لرزش ارتعاش شروع دی. حضرت خدیجة الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ فقاحت د بنده سوچ وکړي، حیران شي چې تپوس نه کې څه چل شي، فوراً کمبل انتظام کی، صادر پې غوړوي، کله چې دې آرام وکړي اوس دې ښه ریلیکس شي، د هغې نه پس به زه دې سره خبره کوم. او د هغې نه پس نبي علیه السلام فرمیل چې عجیب واقع بیان کړه چې ما سره خو داسې حالات وشو او زه خو کیدی شي چې هلاک شمه، دا بوج خو زه نشم برداشت کولی، او دا څه فرشته وي، زه فرشته یم او دا څه وشو. نبی علیہ السلام قلب مبارک مطمئن ہو په دې نبوت، شک پکې نه و، لیکن دا انسانی طبیعي تقاضا بشري تقاضا وه چې دا پریشانی راغله اچانک. او بیا حضرت خدیجة الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف روایت دی چې تسلی ورکړي چې الله پاک په تا چاته هم نه ضایع کوي. لا یخزیک لن یخزیک الله، الله رب العزت په تاسو چرته هم نه رسوا کوي، نه به مو ضایع کوي، نه به مو هلاکوي، پریشانه کېږئ ما. او دومره عظیمه بیبي خدیجة الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي انک لتصل الرحم چې اې د الله خوږه حبیبه تاسو په خلق صله رحمي کوي، تاسو کې د رحمت ماده موجود ده، تاسو کوي په خلکو باندې، تاسو خورئ نو تاسو به الله پاک نه ضایع کوي. وتقر الضیف ته میلمه دوست انسان وي، میلمنو قدر کې، د هغې اکرام کې، نو داسې کس الله پاک نه ضایع کوي. او دغه رنګې وتحمل الکله او ته د خلکو بوجونه اوچتې، د هغې سره امداد کوې او د بېوسو یتیمانانو هغه کونډو خیال ساتې، نو داسې کس خو الله پاک نه ضایع کوي، پریشانه کېږي. مې بیا خپل تره زوی ورقه بن نوفل رضی الله تعالی عنه محفل ته بوتلو او هغې ورته بیا مزید تسلي ورکړله. تفسیري روایت دی نو نبی علیہ السلام دونه پریشانۍ کیفیت کې، لیکن خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها هغې ته تسلي فرمایي، تسلي ورکوي، او دې سره د نبي اسلام څخه ډېر غټ سکون اطمینان نصیب شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره سفر باندې روان شو، غار سور پورې. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د دې کامیاب هجرت وروسته د حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ غونډه کې عظیمې لور قربانۍ وې. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ترتیب بداو چې کله نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ به کوم رخ باندې روانو، دې ته به مخکې ویلي ځکه دې به روټۍ او اوبو انتظام کولو، دا به ورپسې شاته رسول. دې ته به پته وه
چې نبی علیہ السلام او زما والد صاحب کوم ځای ته رسېدلي دي. یو پیر اسماء رضی الله تعالی عنها راغه، نبی علیہ السلام چې کتل نو د دې په تندي باندې یو چوټ نشانو، زخم نشانو، پټې په تړلې وه. تپوس کوي چې اسماء ماشوم جینۍ دا ستا سر باندې پټې تړلې ده او دا څه تکلیف، څه مسله، څه حادثه شوې ده؟ پرون خو داسې نه وه. اسماء رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام خدمت کې دا خبر عرض کی چې اې د الله خوږ حبیبه، پرون زه واپس ته مالوش وړل تاسو نه، نو ابو جهل ستاسو تلاش کو او ما ته داسې جو کتل چې دا خو د ابوبکر لور ده او دا ماشومه ده، پرشر کې به راشي، ما باندې ډېر روب داب سره خبرې شروع کړې چې وایه پلار دې کوم ځای دی؟ ما ورته وویل چې ابو جهله د خدای دشمنه ما ته پته ده چې زما پلار کوم ځای دی. که د نن ماشومه وایي به فوراً یېرېدلي وو، انکار به یې کړی وو، دروغ به یې ویلي وو، یا به یې فوراً خبره کړې وه. ما ورته وویل چې د الله دشمنه او ما ته پته ده چې نبی علیہ السلام او زما والد صاحب کوم ځای کې دي، لیکن تا ته نوم نه اخلم او نه ته ځای اخلم چې کوم ځای کې دي. وایي زه هغه اوچته کړم او بله ځای کې ولاړو او زه لاندې راویستم، یو ګټ پروت و، هغې باندې زما تندی ولګېد، دا زخم د هغې نه بچ ولګېد. نبی علیہ السلام هغه ټایم کې ارشاد وفرمایلو چې د ډېرو خلکو احسانات او بدله ما دې دنیا کې پوره کړې ده، لیکن د ابوبکر احسان داسې پاتې شو چې د هغې د ماشومانو په نبوت باندې احسان پاتې شو او د قیامت پر ورځ به الله رب العزت ابوبکر صدیق صاحب ته د دې بدله ورکوي. او دا به هغه موقع وي چې په کومه موقع باندې انبیا علیهم السلام به نفسي نفسي یو عالم به وي، دې ته فضیلت جزي ویل کېږي. انبیا علیهم السلام ته به وښودلی شي چې د نبي علیه السلام یو کس باندې محنت کړو او د دنیا قیامت پورې چې کوم د صحابه کرام دشمنان دي چې هغه ابوبکر صاحب ته مرتد او کافر وي، داسې خلک د دنیا کې موجود دي. هغې ته وښودله چې داسې یو شخصیت چې نبي علیہ السلام اقرار کوي، نو هغه د قیامت په ورځ باندې نبي علیہ السلام فرمایل چې ټول پیغمبران به نفسي نفسي وي چې بوی ما نه غلطي شوې، ما نه دا غلطي شوې، ما نه دا غلطي شوې، زما ته حیا راځي چې د الله مخې ته مرمه شم. نو ټول خلک بیا نبي علیہ السلام ته راولیږي او ټول خلک به نبی علیہ السلام خدمت کې عرض وکړي چې ای د الله حبیبه ته الله رب العزت ته لږ منت زاري وکړي چې دا حساب کتاب شروع شي. نبی علیہ السلام به سجده کې پریوزي او الله پاک ته به ډېر فریاد کوي، بره نه به حکم وشي چې ځه یا محمد سر اوچت که څه غواړې. نبی علیہ السلام به عرض وکړي چې ای الله حساب کتاب شروع کا، ستا دا مخلوق ډېر پریشان دی. د الله پاک د طرف نه به پیغام راشي چې حساب کو شروع کوم، خو څوک داسې ستا په نظر کې شته چې د هغه نه حساب شروع کوم؟ څوک داسې شته چې را وړاندې کړي زما مخې ته حساب ته پیش شي؟ او الله پاک په قهاریت او جباریت سره دا خطاب فرمایي. خلک په ټول رپي. نبی علیہ السلام به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته اشاره وکړي چې د دې ابوبکر نه شروع کړه. دا به هغه موقع چې د ټولو احساناتو بدله به پوره کړې ده، ادا کړې، لیکن د ابوبکر احسان داسې ما باندې پاتې شو چې د هغې ماشومانو په ما باندې احسان پاتې شو او د هغې بدله به نن پوره کېږي. اشاره وشي چې ابوبکر نه شروع کړه، د الله پاک ټوله غصه به پر رحمت کې بدلې شي. دا د اسلام دپاره هغې قربانۍ ورکړې وې. ماشومانو زنانو هم د اسلام دپاره داسې قربانۍ ورکړې وې چې د قیامت په ورځ نبي علیه السلام وفرمیل د دې حساب به چکاویږي. او زه به تاسو ته یو خبره کوم، دا احسان اصل کې د ابوبکر نه د اسماء رضی الله تعالی عنها، ځکه په دې موقع نبي علیه السلام فرمایلي او ابوبکر صاحب نے حساب کتاب شروع کی د الله پاک غصه پر رحمت کې بدل شي. نو د یو لورم د یو کامیاب پلار په کامیابۍ کې ډېر لوی خپل حصہ چولې. دغه رنګې تاریخ واقعاتو کې چې خویندو هم د خپل رونو په کامیابۍ کې پوره حصہ چولې ده. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا خبره خو تاسو بوریس 22 لاکھ مربع میل سو ملکونه د هغې په دور حکومت کې فتح شوي. بیت المقدس چې یهودیانو قبضه کړو، الله هغه هم فتح کړو. لوی فتوحات، شام، کسرا ورته کې بادشاهت مات شو، د قیصر روم هغه تکبر مات شو، لوی بادشاهان د هغې د تورې لاندې زیر شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو د هغې کرامت
چې د هغې په یو خط دریای نیل کې 16 ګز اوبه اوچتې لاړلې، یو ګز هم ورسه پورې کم شوی نه دی پای کې. او په مدینه منوره کې زلزله شروع شو، کوړی راوبهوله، اسکني باذن الله، د الله په حکم سره ودرېږه. اوسه پورې مدینه کې لا زلزلې جټکه هم نه ده محسوس شوې. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عظیمه کامیابی چې هغې په خپل لباس کې 27 پیوندونه به لګېدلي وو. د هغې یو جنگ کې 12 ستوري په کافرانو ماتې کړې. د اسلام یو عظیم خدمت شروع کړي. هغې کله اسلام ته الله پاک قبول کړل، مسلمان شو. د هغې د وجې نه کله مونځ شروع شو بیت الله شریف کې. او دا هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ توره پلاس کور نه بهر راووتو. دا صحیح حساب ابو جهل لګیا دی، ابو لهب بل لګیا دی، تنګ شوي دي، پریشان دي. او زمونږ نیکیانو چې کوم عبادات کړي دي سوي دا کس سوي چې دا ټول چې کوم دي مشرکانو کافرانو جهنم کې سي دي. او دا بوتان زمونږ خدایانو ته بد وایي. او دا صبر مانوس نه کېږي. زه نن دا کیسه ختموم، دا کس قتل کوم معاذالله. او توره پلاس راووتلو او غصه کې را روان دی. صحابي مخې ته ورغی، چلته عمر ډېر غصه کې روان دی چې نن ستاسو د محمد کیسه ختموم. بس ده دونه څوک نه و چې میدان کې وروته و او د ده دا تورې منع کړې وه. الله رب العزت د هغه د هدایت فیصله کړې وه. او را روان شو، ورته وایي چې ته پرېږده، ته د نبي علیه اسلام پسې لګېدلې، ورشه د خپل کور تپوس دې وکړه. کور کې د انقلاب راغلی دی، هلته کې د الله رحمتونه نازلېږي. د خپلې خور فاطمه نوم فاطمه بنت خطاب تپوس وکړه، ورشه. نور خو غوسه شو چې ښځه ما خور مسلمانه شوې. فورا روان شو، دروازې ته ورسېدو. هلته کې د دې فاطمه بنت خطاب حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه پر دې حکم لا نو راغلی. نو فاطمه بنت خطاب او د هغې خاوند ناست د هغه نه قرآن مجید زده کوي. خباب بن ارت رضی الله تعالی عنه قرآن مجید ورته ښیي. دې کې عمر صاحب چې د الفاظ ورته ډېر مانوس عجیب الفاظ او قرآن مجید چې انسان په غور سره ګوري نو داسې یو انداز د الله واقع چې یو شاهي حکم څنګه نازلېږي، څنګه چې د بادشاه یو خط لوستل کېږي ډېر روب داب سره او په هغې کې شاهي خطابات او شاهي الفاظ وي. یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، یا بني اسرائیل. ډېر شاهانه خطابات دي. پته لګي چې واقعي دا کتاب د چا کتاب دی، دا د انسان کلام نشي کېدی. هغه خطابات چې د واورېدل چې ډېر عجیب انداز د سورې طه هغه رکوګانې، هغه روبداب رکوګانې چې موسی یا موسی علیه السلام سره خبرې اترې کېږي. فورا ډېر اثر وشو، لیکن بیا هم رادن نه شو، وروډبولو دوه. او خپله خور فاطمه بنت خطاب یې دونه ګزاره وویله چې دا موږ د خولې نه وینه راووتله. خپل اوښ یې ووالو توره په لاس باندې. خباب بن الارت رضی الله کور یو ګوټ کې پټ شو چې د هغې باوجود، لیکن بیا ورته وي خور ورته وي فاطمه بنت خطاب عمر که ته مونږ مړم کې او په دې توره زما او زما د خاوند سرونه قلم کې زمونږ وینه به ګواهي ورکوي چې مونږ په راه راست اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ګواهي به ورکوي. او چې د کم مور پلار خطاب ته زوی د هغې خطاب زم لوري که ته زدي نو زه ستا نه زیات زد، ته په کفر زد کوې، زه په اسلام په زد باندې ولاړ یم. زمونږ سر خو قلمولی شو خو زمونږ د زړه ایمان نور نه شو ایستلی. عمر صاحب چې دا سختي ولیدله په ایمان دونه مضبوطي، دونه مضبوط ایمان، فورا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زیر شو، لاندې راغی او پوه شو چې د دې زړه کې د ایمان طاقت راغلی. دا د کفر تیاره خو داسې نه د شرک په تیاره کې خو د څه طاقت نشته. دا د ایمان یو رڼا ده، اسلام یو طاقت دی، د قرآن مجید یو طاقت دی په دې زړه کې. او دې طاقت شاته د الله رب العزت زبردست قوت کار کوي. واقعي دا بل کیسه ده. شوه دا کلام ووایې نه ته ناپاک جسم باندې فورا لاړو، صفایي اهتمام کو واپس راغلو. نو د هغې خور بیا قرآن مجید تلاوت ورته کوي. 2 رکو تلاوت کېږي چې بره ګوري عمر صاحب سترګو نه چې کوم دي اوښکې څاڅي او فورا هلته کې د اسلام غلام جوړېږي، یا نبي اسلام خدمت ته ځي او هلته کې هغې اسلام دولت الله نصیب کوي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ټولو فتوحاتو وروستو اصل د هغې د خور فاطمه بنت خطاب کامیابي حاصل کړي، د هغې مجاهده وه، د هغې قرباني حاصل کړي. نو د دې امت چې کوم عظیم روریان الله دې امت ته ورکړي وو، هغوی د اسلام لولو جنډې د کفر په هغه لولو قلعو باندې ودرولي دي. نو د دې شاته نه د هغې د خور فاطمه بنت خطاب کامیابي حاصل کړي. د هغې محنت مجاهدې قرباني وه.
دا رنګ الله رب العزت د امت ته ډېرې عظیمې میندې نصیب کړې وي، ډېر عظیم الشانې میندې. حضرت بایزید بستامي رحمت الله علیه نوم تاسو اورېدلی وي، زموږ د سلسله عالیه نقشبندي یو ډېر لوی سرخیل امام تېر شوی دی. مور ورته وي چې بچیا داسې که ته دې لاړ شه او مختلفو خانقاګانو کې مدرسو کې وخت تېر کا، علم ظاهریم حاصل کا، علم باطنیم حاصل کا. بایزید بستامي رحمت الله علیه ته مور وي چې بچی زما فکر مه کوه، ما الله شته، ته لاړ شه. او بایزید بستامي رحمت الله علیه روان شو او بچی تر څو چې د علم ظاهري علم باطني امام نه جوړ شو نو کور ته مه راځه. بایزید بستامي رحمت الله علیه روان شو، 30 سال مختلف مدرسوں کے علم ظاہری حاصل کو، مختلف خانقاگانوں کے مشایخ سپلے پیزارے رسیدے کو، اور مشایخ سرے وقت صحبت کے 30 سال بعد کور تجا واپس راغلو نو مور یہ پستر کو ڈندشے ہوا ورڑ بولو پیچھے سوک بایزید واپس راغلیں 10 کالو دا وغید مور قربانی. نن بایزید بستامی دا قربانی خود مدیر بیانو جب 1000 پیرید اللہ رب العزت مراقبه کیفیت کې دیدار کړو، د قلبي دیدار ویل کېږي، د سترګو دیدار دنیا کې نشي کېدی، دا د قلب دیدار وي چې انسان بیانول نشي. 1000 پیره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فضل عمل کې شته 100 پیره د الله دیدار کړو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه 100 پیره د الله پاک دیدار کړو. بایزید بستامی رحمت الله علیه ته الله پاک عجیب عروج نصیب کړو، 1000 پیره د الله پاک دیدار کړو. واپس چراغلو نو مور دوی مورې تو ولی پستر کې ستا کار نه کیږي چې نظر پستر کو باندې لاندې شم بچي ما ته رانږدې ستا ساده جسم خوشبو خو زه هغه محسوسول شم، تازه ستا الفاظ اورېدې شم، تا لیدې نه شم لکه 10 کاله زه بیمار یم، بیمار شو ما سترګې نوازل شم. بایزید بستامی رحمت الله علیه فرمایي چې د ما مور استاد دعاګانو په برکت سره الله پاک ما زما یو لمحه قیمتي کړي، ما خپل وخت نه ضایع کړي، ما یو نور دی کور ته راوړی دی، په لاس راوړان نکل او د خپل مور په سترګو باندې کېښود الله پاک د هغې مور ته بینایي دوباره نصیب کړله. نو د بایزید بستامی رحمت الله ډېر عجیب عجیب واقعات دي. د بایزید بستامی رحمت الله علیه د ولایت د هغې نه سلسله نقشبندیه خوره شو په زرګونو نه په لکونو نه بغیر مبالغې نه په کروڑونو انسانانو ته د هغې دا فیض ورسېدلو، د هغې دا فیض په کروڑونو انسانانو ته. او هغه کس تیار کو ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه چې هغه الله رب العزت دربار کې عرض وکړه چې ای الله ته ګوایې چې ما د خپل ژوند 73 سال داسې تیر کړي دي چې ما زه یو لمحې دم ستا نه غافله شوی نه یم. هغه داسې شخصیات تیار کړل، لیکن د هغې د والدې دعاګانې قرباني د هغې کامیابۍ کې پوره پوره حصه وده. حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه مدرسې ته لاړلو، واپس راغی، د هغې والدې کور کې موجود وه. سفیان ثوری رحمت الله علیه دروازه وټکوله چې څوک یې دي؟ سفیان یم. مور ورته وایي چې یو خو زما سفیان نامې زوی و، هغه ما مدرسې ته لېږلی، هغه ته ما ویلي چې ته علم ظاهري او علم باطني حاصل کې کامل مکمل شې نو بیا به ته زما کور ته قدم رادی. او 19 کاله پس راغلی و، دروازه ټکوي، سفیان یم ستا زوی یم. وایي چې نه نه زما ته زوی نه شي کېدی، زما خو زوی ته دا خبره هم کړې وه چې اللقاء یوم اللقاء، د قیامت په ورځ ملاقات کو، دنیا کې زما ستا ملاقات زما د ملاقات هېڅ تمه مه ساته، دنیا کې ما ته دوباره مه راځه، د قیامت پر ملاقات کوو، دغه یو څو ورځې ژوند دی، قیامت پر ملاقات. د هغه ته ما خپلې د کور دروازې همیشه دپاره بندې کړي دي. سفیان ثوری رحمت الله علیه مایوس شو، واپس لاړو او بیا په ژوند کې خپلې والدې سره ملاقات نه دی شوی. لیکن الله پاک د هغه ته داسې د حدیثو ډېر عظیم الشان خدمت وکړو او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په استادانو کې شامل دی. 14 کاله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمر کې زیات او د امام صاحب د هغه نه ډېر احادیث او روایات کوي. سفیان ثوری رحمت الله علیه ته الله پاک داسې بلندۍ نصیب کړي، بیت الله شریف کې ناست دی او یو کس را منډه کړه چې جی مهرباني وکړئ تاسو دلته نه تښتئ. ابو جعفر منصور مکې مکرمې باندې حملې ته روان دی او هغه وایي چې زه به د سفیان ثوری نه په بیت الله شریف حرم شریف کې دننه سر قلم کړم، د زما خلاف فتوه ورکړې، د وخت بادشاه په زرګونو فوج را روان کړي او تاسو سایډ ته شئ. سفیان ثوری رحمت الله علیه ته الله پاک د ولایت یو ډېر لوی اعلی مقام یقین کامل الله نصیب کړو. فوراً پاسېدو چې ښځه به بیت الله شریف
د الله د کور نه به تختم زه د الله کور کې خلک پناهګانې اخلي من دخله کان آمنا دا خو داسې یو ځای دی چې په دې کې لوی لوی بدترین انسانان داخل شي د الله اولیاء نه جوړیږي او واپس کوشي دا خو یو مشینري ده دلته نه څنګه تختم فورا لاړو خلاف قانوني ول اسمان ته وته چې الله ابو جعفر منصور بادشاہ مکه مکرمه کې یو قدم هم کې خو زماستا دوستی ختمه ده بیا داسې د ناز دعا وکړه داسې د ناز تعلق الله سره چې اے الله ابو جعفر منصور مکه کې یو قدم کې خو د زماستا دوستی ختمه ده اق وخت باندې الله رب العزت په هر مکه نه سو قدمه فاصله باندې الله پاک ابو جعفر منصور چې هغه د اصل لاندې روغورځولو سټه مات شو دنیا نه دغه سره دا ابو سفیان سوری رحمت الله علیه د دې کامیابو شاتنا هغه د دین سره خدمات کړی دا هغه شاتنا هغه د والدې هغه دعاګانې قرباني مجاهدې وی د اولیاء میندو علماء میندو هم په دې د هغه کامیابو کې پوره حیثیت چولې دي حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے در کفر شرک تیارا ہوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے تشریف راڑو در راجہ حکومت 90 لاکھ انسانانو د حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ په لاس باندې د اسلام بیت کړو نن زمون سترګې صفا نه دي د زړه خیالات مو صفا نه دي زمون لاس په صحیح نه استعمالیږي د اسلام شریعت باندې زمون اطمینان قلبي مونږ نشته دی د نبی علیہ السلام سنت باندې سچي عشق او محبت سره مون عمل نه کوو لږ خالي د شي په پردګي ماحول زمون نه جوړ شي زمون خادي زمون کنټرول کنا غم زمون کنټرول کنا د خلکو د وجه نه سونه مون غلط رسوم او روایاتو کې او رواج کې مون ته کوم دینو تاسو پیسو او زمون دونه کمزور ایمان په خپل خاندان هم زمون وس نه رسی دونه مون بس نه کې هغه نور داسې نشته چې په یو کس باندې هغه نور له ورود هغه ژوند کې انقلاب پیدا شي حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری هغه سیکانو هندوانو سخت کافرانو باندې خپل توجهات واچول او 90 لاکھ انسانانو د قلب ته اسلام نور منتقل کړ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه د بنگال سفر باندې روان شو دا سول لکه تقریبا زمون حضرت فرمای 8 لاکھ انسانانو دغه پلاس باندې د اسلام بیت وکړو د بنگال سفر نه واپس هندوستان ته راغی خپل مور بیبي ته کارگزاري بیانې چې مورې زه هندوستان سفر نه روان شوم بنگلاديش سفر ته اتو لکه انسانانو زما پلاس د اسلام بیت وکړو ډیر د الله پاک لوی احسان دی ما باندې تحدیثا بالنعمت مور دا خبر تا تزکم تکبرا نکم موردی بچیا کمال ورستانه د خیال سره دا کمال زما دی خواجہ صاحب حیران شو چې مور استاسن کمال ته هم سفر کې نوی سفر کې خو زتلین ما په خلکو توجهات اچولی دا غیر پر د شپې دعاګانې کړې دي دا غیر پر ما ستړي مجاهدي کړي بیانات سلسله ما چلولې دا ما په لاس باندې غیر اسلام بیت کړي ته ما سره په سفر کې نوی نو څنګه تاسو کمالات دي دا تی مور وتوی چې بچی تکلا تا د کومې زمانہ کې به پیس کړ نو ما بغیر او داس چردام نه تا ته چرتم د پیو یو کترم نه درکړي دا هغه او داس چردام کې د استاد هغه بچپن د تربیت برکات دي دا حیران شو اقرار وکړ چې مورې بالکل صح خبره صحیح ده چې دا ټول تاسو تربیت برکات دي خواجہ سے وفات شو کفن کے پروت اسمان نہ قلم راغی په تندی باندې وته ولیکل هذا حبیب الله مات فی حب الله دا الله حبیب د الله دوست او د الله په دوسته کې وته مل راغو په زرګون انسانان د هغه قلم د هغه هذا حبیب الله مات فی حب الله نظاره وکړه نو دا غي خواجہ سے 90 لاکھ انسانانو ته اسلام نور نصیب شو دغه په ذریعہ باندې د هغه د مور ابي برکاتو چې د هغه تربیت ته بهترین انداز کې کړو د پیو د زمانه نه د هغه د جوانه په داسې تربیت کړو چې دای په برکت سره انسان لکونه انسانانو ته براه راست د هغه فیض رسیدو او بل واسطه د هغه سلسله عالیه چشتیه سلسله معین الدین چشتی رحمت الله علیه په واسطه سره شروع شو او چشتیه سلسله د مون اکابر دیوبند کے اکثر مشایخ چشتی اور دنیا کے داغی فیض اللہ پاک کرون انسانانو ته بلا واسطه اس رسیدي داغی والد کمالات داغی تربیت برکات جو حضرت خواجہ سے جون کے انقلاب پیدا شو اور داغی انقلاب په ذریعہ د کرون انسانانو جون کے انقلابات پیدا شو
یو کس چې دریاب کې لامبل سیب را روانو تاسو دا واقع په خپل استادانو اورېدلې وي سیب را روان دي د هغې نه چک ووالو بیا خیال راغی چې دا سیب خو ما چک ووالو حالانکه دا جایز دي رزق ضایع کېږي او ځای کې روایت کې حدیث کې راځي ماشومان هم ناستې هسې نه که بیا چېرته په دې حدیث باندې ډېر عمل شروع کړي چې کوم باغ نه میوه لاندې راوغورځېږي یو صحابي ماشوم هغه اونې ته برکته ماشومان ډېر شکلي نه دي پکار او نه ماشوم چې داسې غلط کار وکړي نو فوراً فتوی نه دي پکار چې دا خو دا به ډېر خراب جوړېږي نه ماشومان ماشوم صحابي به نو هغه چې وږي شو نو کجوري ته به وختو او کجوري به یې خوړی پردی کجوري بغیر اجازت نه بیا نبي صلی الله علیه وسلم